سوشل میډیا باندې هر طرف ته یو خبره خوره ده چې امریکا او اسرائیل په ایران باندې حمله کوي. نو آیا دا تاسو ته چا ویلي؟ د ځانه وایئ. دا خو ترشتې دنیایي خبرې دي، څوک یو وایي څوک بله وایي. هر سړی خپل پاور شو کوي. نور مطلب دا دی چې کله تاسو کله خبره کوئ نو دا مهرباني کوئ چې په دغې ذرایعو باندې لکه څنګه چې د امریکې پینټاګان دی، دغه شانتې ایرنا د ایران دی، دغه شان بی بی سی د لندن دی، دغه شان آی ډی ایف د اسرائیل دی، اے پی د فرانس دی، دی ګارډین دی، الجزیره مشهور ټي وي چینل دی، سی این این دی، سی اف آر دی، آر یو ایس آی دی. نو چې کله د دوی نه یو خبره نه آی ای ای دی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. او آیا تاسو دا معلومات نشته چې دا غلط او ډس انفارمیشن یو دنیایي او اخروي دواړه جرم دی؟ هېڅ هم نشته، خبرې دي. خو صرف ایران کې وایم ده. البته تھریټس ورکړلي امریکې، چین ته ورکړلي، روس ته ورکړلي، پاکستان ته ورکړلي، ایران ته ورکړلي، نارت کوریا ته ورکړلي، سیریا ته ورکړلي. نو داسې خو تھریټس خلک کوي او هر سړی د خپل مفادو په خاطر څه خبرې اترې کوي. خو لہذا په سوشل میډیا باندې د خدای په خاطر غلطې خبرې مه خوروئ. تاسو د یوې غلطۍ د لاسه ډېرې کورنۍ او ډېر خفګان ورته رسي، دا ستاسو ګناه سبب جوړیږي. نو لہذا خیال کوئ او ډس انفارمیشن مه خوروئ. که لایک ډسلایک کیږي که نه کیږي، زما د دې څوک اړو لایک نه کي، ټیک ده. خو الله پاک سره خو لایک شو که نه. ډېره مهرباني. الله و په عزت لره، الله و ښه ساته.